زه الله وینم یا ما الله وینم د دې نه علاوه بل د مونځ حالت نشته دی. مولوي یوسف رحمت الله علیه فرمایي د ټول مخلوقات د خپل زړه نه وباسل، د ټول مخلوقات یقین د خپل زړه نه وباسل دا ایمان دی، او د ټول مخلوقات نه په خپله راوتل دا مونځ دی. الله اکبر. د دې لپاره الله رب العزت د دې ټول مخلوقات نه د انسان راوباسي دې یقین سره مسترد. الله اکبر. الله وایي زه د ټولو نه ویم دا څومره کائنات دي دا د سړي حیثیت هم نه لري د الله په مقابله کې. اشهد ان لا اله الا الله. دا بعضې ټولو ته دی، فوجیانو ته، پولیسانو ته، دکاندارانو ته، زمیندارانو ته، کوم څیزونو کې چې تاسو لګیا یې په دغه کې پرې کامیابی نشته، په دې کې عزتونه خوشحالۍ نشته الا الله. څه چې الله غواړي هغه به کېږي. اشهد ان محمد رسول الله. دا الله کول او نه کول دا په مال وزارت او صدارت باندې نه دي، دا د نبي علیه السلام په طریقو باندې دي. حي علی الصلاة دي جومات ته راشه، دا خپل وجود دی د نبي علیه السلام په طریقه باندې د پښو نه والې تر سره پورې د استعمالولو مشق وکړه. حي علی الفلاح به بیا تا ته کامیابي ملاوي. دې یقین سره جومات ته راته. مولوي یوسف رحمت الله علیه وایي څوک چې د مخلوق یقین سره مونځ کوي دا مونځ د نبي علیه السلام په طریقه باندې نه دی. د الله لوی عظمت سره، توحید سره، رسالت سره، د یقین سره راتلل جومات ته مونځ کول. الله اکبر. دا نه چې ما حقیقت بیت الله ته مخ کړم، نه، زه د الله قدرتونو طرف ته مخ کوم. یا الله ما د ټول مخلوقات نه، ما د ټولو طرفونو نه، د ټولې دنیا نه ما مخ واړو، بس یا الله صرف تا طرف ته مې مخ کړم. د برات اظهار دی. یا الله دا ټولې څیزونه ما نفي وکړه. مونځ الله سره پټې پټې خبرې دي، الله سره د راز و نیاز خبرې دي. په سجده کې سرخې داسې ده که د الله په خپو کې چې بنده سرخې خو دا کیفیت والا ملاویږي چې زړه ته د ایمان رڼا پورته شي. ایمان شرط دی، هر څیز دپاره ایمان بنیادي شي. نو زما ورونو موږ تاسو لمونځونو باندې محنت وکړو، د لمونځونو مشق موږ تاسو خو دا خو ویله کېږي چې د لمونځ باندې د الله شکرانه چې د هغې یقین په زړه کې. نن چې موږ تاسو دا کوم روزانه 9-10 ګنټې په دکانونو او په تجارتونو باندې محنت کوو، که چېرې دغه 8 ګنټې روزانه 9-10 ګنټې روزانه موږ تاسو په خپلو لمونځونو باندې مشق وکړو، زموږ دا لمونځونه به کومې درجې ته ورسېږي. خو نن خو موږ په منډه منډه باندې نه، لمونځ دا نه موږ په منډه منډه باندې رانو او بس 2 رکعته مو کړه دا لمونځ دی. لمونځ خو یو محنت دی. محنت څنګه زمینداره محنت دی، دکانداري محنت دی، تجارت محنت دی، دغسې دا لمونځ یو محنت دی. لمونځ خو محنت غواړي. که چېرې موږ تاسو موږ ته علما حضرات چې کوم محنتونه ښیي هغه محنت موږ کوو، بیا به جومات ته زموږ ستاسو راتلل د 2 منټو لپاره نه وي. صحابه به چې جومات ته راتله وخت به یې مقرر نه و، چا به تپوس وکړو کور کې فلانی څه شو نشته چېرته تللی دی جومات ته څه ټایم به راځي یاره هېڅ پته نه لري. او چې بازار ته به تلل چا به تپوس وکړو چېرته ته بازار ته تللی څه ټایم به راځي بس اوس به راشي. نن خو چې موږ بازار یاره بازار ته ځم پته مې نه لګي، نن خو زموږ کار ورته شوی دی یاره بازار ته ځم پته نه لګي چې څومره وخت لګي. او جومات ته بس ویرېږه 2 منټه کې لمونځ کوم بس درالم، 2 منټه کې لمونځ کوم وایي درالم. د مارونو په لمونځ په اهتمام باندې اهتمام څه ته وایي؟ اهتمام لفظ ورسره نن د واده پوهېدنې لپاره موږ څومره اهتمام کوو. د میاشت مخکې نه فکر فلانی شی راغستل دی، فلانی شی راغلی دی او فلانی شی راغلی دی او څوک پکې زرګرانو سره منډې وایي، څوک پکې فرنیچر والا پسې منډې وایي او ستا زما باندې ساده غونډه پکې نه دی، پکې دا سینډل منډل کورته وړي راړي، دا کپړې وپړې پکې وړي راړي. دا د مخکې نه اهتمام یې جوړوي. دقسې د لمونځ دپاره وي. دا لمونځ دا باب د غافلینو دپاره دی. دی په خپل کار کې لګیا دی، دلته د لمونځ ټایم شه دی هغه چې په خپل کار کې لګیا دی خیال یې نه دی. الله ورته اواز کوي راشه. د ایمان والا نښه خو دا ده چې د بانک نه مخکې جومات ته راغلی، د سره غم وي، اهتمام یې د مخکې نه، د ماسپښین لمونځ د 11 بجو نه د سره غم وي. چې دې اهتمام سره لمونځ کوو د الله ټولې وعدې به راسره بیا پوره کړي. بیا د الله نه غواړو کوم اقرار موږ الله سره وکړو ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا الله زه به صرف ستا نه مدد غواړم او ستا عبادت کوم او صرف ستا نه به امداد غواړم. نو چې د لمونځ دې کیفیت سره موږ تاسو دکان ته واپس لاړ شو، بازار ته لاړ شو، پټي ته ټول حالت به زموږ ستاسو صحیح شي صفت احسان سره. په دې چا چې لمونځ صحیح شو د هغه ټول اعمال صحیح شي. د قیامت په ورځ به د ټولو د لومبې لمونځ تپوس کېږي چا چې لمونځ صحیح ټول اعمال به صحیح نه وځي. په
دې وجه موږ تاسو د علماو په عالمانه مونځ موږ تاسو کوو د علماو نه موږ تاسو د مونځ باره کې موږ خپل مونځ په عالمانو باندې پیش کړو د علماو صحبتونو ته موږ ځو د علماو په مجلسونو کې موږ تاسو کینو د علماو عظمت زموږ ستاسو په زړونو کې د علماو نه په تپوس ژوند تېرو هله به موږ تاسو پرې صحیح کړي هر وخت په خطره کې ژوند به په خطره کې په نقصان کې به روان یو موږ تاسو په قدم قدم د علماو د رهبرۍ محتاج یو علماو سره جوړ ساتل هغوی د تل په موبایل باندې تپوسونه نه کول ګوره دا ډېر سخت علم سپکوالی دی او د عمل توفیق به هم نه میلاویږي الله د هر کار په شغل مجاهده کوي زما بالغ د ډډه والی ده بړستن کې ناست یم موبایل مې میلاو یاره مفتي صاحب دا فلانۍ مسله څنګه هغه خو به یې راته ووایي خو د عمل توفیق به مې مشکله باندې میلاویږي دا په عالمانو سره تلل او د هغوی په صحبت کې کېناستل او د هغوی نه وخت اخیستل د هغوی د صحبت نه به موږ تاسو ته نور حاصلېږي نن خو غیر داسې څیزونه راوباسلي دي او د ټولو نه غټ چارې دا دی چې د عوامو او د علماو په منځ کې فاصلې پیدا شي کله چې د عالمانو او د علماو په منځ کې فاصلې پیدا شي بس خلک به ګمراه شي کوم ځای چې خلک ګمراه شوی دی هغه ځای کې ګمراه شوی دی چې کوم ځای خلک د علماو نه لرې شوي غیر ولې داسې څیزونه اوس راوباسل داسې آلات یې نور نوجوانان په دغه شي کې ننښته دي مړه وي عالم له څه لځي خو بس په دې کې وګوره که وی عالم پسې به څه ګرځي مړه په دې کې وګوره وایي د ټولو مفتیانو فتوې به راته مخې ته راشي دین کو په دې څیزونو راتلی خو بیا به پوره مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ وی جس دین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خون بہا کر اور صحابہ کرام نے اپنے بچوں کو یتیم کروا کر اور اپنی بیویوں کو بیوہ کروا کر جس دین کو حاصل کیا تھا کیا تم بیٹھے بیٹھے اسے اپنی کتابوں سے حاصل کرنا چاہتے ہو مجاہدے قربانیں پاڑی په انټرنیټ په دین راتلی خو بس سمکار کړو هر سړي به بالغ ته ډډه والې وه بس بیانونه به یې اورېدله به انټرنیټ به یې کتل بس دین به راته اسان کار و وایي تبلیغ که زده کول غواړې د ابراهیم علیه السلام ژوند لږ وګوره د ابراهیم علیه السلام قربانۍ وګوره هله به د تبلیغ په سمجھ کې راځي چې د قربانۍ کوو د قربانۍ خبرې به په سمجھ کې راځي چې قربانۍ نه کوو د قربانو په خبرو به راته بیا اشکالات پیدا کېږي چې یاره دا خو دې وخت کې داسې ده او دا خو دې وخت کې حالات داسې دي دا خو دې وخت کې ډېره ګرانه ده او دې وخت کې امت کمزور دی بیا به راته اشکالات پیدا کېږي چې قرباني نه کوو چې قربانۍ کوو د قربانۍ خبرې به په سمجھ کې راځي په دې وجه د دغه څیزونو نه موږ تاسو پرې پرهیز علماو سره کینو د علماو صحبت کې کینو او هر وخت موږ تاسو د الله ذکر کو د مسلمان وخت څومره قیمتي ذکر څه ته ویل کېږي ذکر سره د تسبیحات نوم دی د زړه د کیفیت نوم دی دننه د زړه د کیفیت نوم څنګه موږ تاسو څوک غوسه شي که نه د هغه په ژبه باندې بیا څه الفاظ راځي او چې چا نه خوشحاله شي بیا په ژبه کې الفاظ راځي ولې دا د زړه هغه کیفیت دی چا سره جګړه باندې شي که نه بیا د ده په خولې باندې چې کوم الفاظ دی دا د زړه هغه کیفیت دی چې زمونږ ستاسو د زړه د هغه کیفیت نه د الله ولوي راوځي په ژبه باندې سبحان الله زما هغه رب دی چې د هر قسم عیبونو نه پاک دی دنیا خلک ته ناجوړه کېږي ساړهوله کېږي بیمارېږي یو شی نن جوړ سبا له به نه وي سبا له به نه وي مړ به شي الله د دې ټولو عیبونو نه پاک دی د الله د یاد سره ذکر کول الله وی خپل استاد ګڼل او عظمت سره د الله مخې ته د الله ذکر کول او الله په موږ راکړي سنت موږ ته فضایل مخې ته نه ولې د فضایل تعلیم کې موږ تاسو یقین سره کینو نه کله نه تعلیم کېږي د فضایل اعمال موږ تاسو پکې ناست یو بس په یو واقعه او په بل باندې تېر باسو فضایل هم نن مخې ته نشته مال الله سره راکړي یقین کې خبره نشته په یو سبحان الله چې الله موږ تاسو له سره راکړي که دا ټوله دنیا په قربونو پیری د سرو زرو چاله ورکړي خو په یو سبحان الله چې څه میلاویږي هغې ته هغه نه رسي یو سړي وي سبحان الله یو مسلمان بلې غاړې ته یو کس ته دا ټوله دنیا په زرګونو پیری میلاو شي ده ته یې زیاته ګټه وکړه لس پیرې قل هو الله احد صورت وایي جنت کې راله الله محل جوړ کړي څومره محل روزانه جوړولی شو خو نه یې جوړ ولې خبره مې یقین کې نشته اوس اعلان شي وایي چې 2 لکه پیرې سوره اخلاص وي 2 کمرې کور باندې جوړ هر سړی ورته تیار په یو سبحان الله که د 10 روپو اعلان شو روزانه به په زرګونو پیرې ویلي ښه نور کاروبارونه به پرېږدي
الله به موږ سره کوي. نن هغه یقین زړه ته نه پوس شوی نو بس نه وایو. څومره نقصان زموږ سره. مثال هغه د ماشوم ته ګورې یو لاس کې بسکټ نه بل لاس کې در 500 کروڑ چک نه سره به بسکټ پسې جاړي. 1300 کوټه هوته کې د بسکټو کارخانې دي، ګاډي دي، بنگلې دي، پکې دا واخله هغه باندې د بسکټ پسې بجاړي. بس د دنیا د لګي نه فرا تخکاری باندې پسې شوی او بل غاړه ته د ژوند سره قیمتي سرمایه رانسي. د دنیا د ژوند سره قیمتي وخت رانه لاړ. ما سره محلونه او باغونه جوړول شو، هغه مې جوړ نه کړو. د دې تاوان نن ته احساس کیږي. زمارو موږ تاسو حقونه ادا کولو مال زمونږ تاسو اخلاق معاملات صحیح شي. خدا خو مال صحیح کیږي چې د ایمان پړاو سره تاسو شي. د ایمان قوت هر څوک د ځان نه درانه ګڼل، چاته سپک نه کتل. ښه زړونه د الله په لاس کې دي. ګورئ هر امتي قیمتي دی، هر امتي کې الله صفات ښیي. زمونږ نظر د خلکو په صفاتو باندې صحابه به عیبونه نه راټولوي. نن خو موږ الله دې معاف کړي. بس یو غل راځي علي رضی الله تعالی عنہ وایي ما اوس دغه کړی په پردا چې وي نه ستا به خیال نه تا به پړه کې وي دا زما وخت دی. هغه وایي نه ما ته پته وه چې دا زما دی. وایي نه مته دا به ستا به خیال نه په غلطۍ سره به پرده پیچي. عمر رضی الله تعالی یو ځل روان دی، عبدالله بن مسعود رضی الله عنه سره دی. د یو کور نه ورته د شرابو بوی مخصوص شو. عمر رضی الله فورا هغې کور ته لاړه چې ویې کتل یو کس دی شراب څکي. عمر ته مې ښه وایي ته دا کار کوې. فورا ورته هغه ووایي ورکه په چا باندې دغه کوم کتل چا ته پړه کې یوه خبر راوړو الله به د هغه پړه کې زموږ دپاره درې څلور خبرې اچوي. ښه وره چا سره کوي بس پړه کې د هغه مینه پیدا کړه الله به د هغه پړه کې ستا مینه پیدا کړي. که موږ وایي دا خو فلانی دی نو د هغه پړه کې به الله چې دا خو هغه فلانی دی. نن ټوله مسله د دې نه خرابه ده. ښه موږ وایي مړه دا خو هغه فلانی دی سړیه، هغه وایي بس دا خو هغه فلانی دی. بس ټوله خبره د دې نه غواړه د زړونو جوړ او د زړونو جوړ به هله کېږي چې موږ تاسو د یو بل خوبو باندې نظر د یو بل عیبونه پټو. ما یو ګناه کړه ته درې کوې بغیر اجازته زما کور ته راغلی، بغیر سلام راغلی، تجسس دې وکړو. عمر رضی الله تعالی عنه وایي چې دا وایي اوهو ما خو د کې یو د ما کې درې دغه ولټول. وایي څادر یې پر یې خولې کې ورکړو دومره یې وجړل چې زما د اواز ګاونډیانو بار عبدالله مسعود وانه وایي بهر راووت هغه ته اډو څه ذکر ونه کړه چې دا چل. وایي بیا به دا سړی د یارې د وجې پټ پټ ګرځېده چې یاره ومې وینې خلک په مخکې به راله سزا راکوي رسوا کېږم به. یو ځل هغه په مجلس کې ناست عمر چې ولیدو راویې غوښت هغه سره یاره پیدا شوه چې اوس خو به هغه خبره ښکاره کېږي. عمر رضی الله عنه رانږدې شه وایي راشه ځان سره یې ښه رانږدې کړه. وایي دا غوږ دې زما دې خولې ته رانږدې کړه. غلی غلی ورته په غوږ کې ویې ګورې هغه خبره ما تر اوسه پورې هېچ چاته نه ده کړې. هغه ته یې مؤمنین دا غوږ دې زما دې خولې ته رانږدې کړه. غوږ کې ورته ووایي ما هم د هغې ورځې نه پس بس بیا نه دي څکلي شراب چې عیبونه پټېږي ختمېږي به. نن خو اخبارونه او دا ټولې خبرې دې څیزونه ګوره موږ ډېر زیات فرض کړو. ټول بس کمای پکې بیانېږي، خوبۍ نشته دی. په دې وجه باندې موږ تاسو د یو بل خوبو ته ګورو، خوبۍ بیانو نو هله به مسله جوړېږي. که زمونږ یو سړی هر څومره مخالف وي نو هغه کې صفات یې موږ به د هغه صفات بیانوو. موږ د غر د غنا خبرې نه کوو، هغه کې صفات دي. دا غلا ګورې هر سړی نه شي کولی. دا زړورتیا غواړي، دا همت غواړي. زړور دی، همت دی پکې، بس روح یې سره بدل دی، روح یې بدل دی، صلاحیت دی پکې. عمر رضی الله تعالی عنہ د اسلام نه مخکې څنګه و؟ خو چې کله اسلام راوړو هغه صلاحیتونه هغه روح یې چې بدل شو الله تعالی څومره کار واغست. نو په هر सबसे पहले ये सब्सक्राइब का बटन दबाएं और घंटी को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए।